او یا زره پیری لا اله الا الله ختم واوري ښا. بخاری شریف کې حدیث مبارک ده کم سے کم یو پیر خو ځان لو کې کنه یار کوزنانی دي کوداری نه دي یار یو پیر خو کم سے کم مو کې ځان لکنه په شریک هم کولای شي. بخاری شریف کې حدیث مبارک ته نبی اسلام فرمایي چې یو پیر لا اله الا الله اووي او دا مقصد دی چې د الله رضا حاصل کم نو د باندې جهنم مور حرام دی. الله مولا لقار رحمت الله علیه یو واقع راغسه د ابن العربی رحمت الله علیه هغه او یا زره پیری د دې ختم وکړو او یا زره پیری ختم وکړو او په امید د دې چې الله به ان شاء الله بخشش کوي د څوک چې وفات شوی د جمدو د پاره ټولو د پاره دا کولای شي. نو د چې کله یا زره پیری ختمونه کړي خو چاته بخلی نو د ته پته ولګی چې په پلاني ځای کې یو ماشوم دغه ته کشف کیږي کشف وته کیږي د دغه خواله لاړې چې کله د دغه خواله لاړې الله نو دغه مور وفات شوی و او هغه جړل او ویری دګدم د تاسو کو ولی وای زما مور جهنم کې سوځي او دا زکریا رحمت الله علیه هم لیکلی دي ښا وای زما مور جهنم کې سوځي. الله نو دا بزرگ فرمای ابن العربی رحمت الله علیه ما دا ختمونه کړو ما ته یو وروبه خو پزړه کې د دې مور ته هغه سټیم پس په خندا شو او چې زما مور الله د جهنم نه بچ کړه. الله نو دغه ابن العربی سے وی ماته دو فائدې وشو یو خو به ختم زما یقین نورم مضبوط شو د لا اله الا الله باندې او دویم دا چې د مشوم را ته پته ولګیدا چې د حق او سچ ته نو ګوره په یو پیر کلمه ویون کی سرا یو پیر چې لا اله الا الله سو کو جهنم مور په آرامیږي نو چې څوک یو یا زره پیری وي دا د مجرباتو نه به ثابت دي. نو کم سے کم یو پیره خدا ختم ځان د پاره وکي کنه چې مور او پلار مفات شي د اغوی د پاره کولای شي جمدی د ځان د پاره وکي مور او پلار جمدی د اغوی د پاره وکي اغوی ته وبخي په نیت د دین ان شاء الله چې دوی بل الله سکی کامل مغفرت کوي. نو کم سے کم پروژه کې یو پیره 70000 پیره دا ختم وای په سلام به محمد رسول الله وي اوس یو کس ته زر پیری وي او محمد رسول الله ته هیر شو نو به یو سل پیره بس محمد رسول الله وای دا پوره کیږي. سیدا نینن مې پیری لا اله الا الله په سلام محمد رسول الله دا بوي.